عزیزانو زما مقصدی خبره نن هغه د صدقه الفطر باره کې ده چې د صدقه الفطر چې کم نصاب مقرر شوی دی هغه نصاب 150 روپۍ یا 160 روپۍ یا 170 روپۍ د خپل علاقو مختلف خپل ریټونه علما کرامو یا حکومت چې کم دی هغه مقرر کړی دي. خو لیکن عزیزانو زمونږ د خلک یو لوی گمراهی کې پدې پراته دي او یو لوی زلالت کې پدې پراته دي چې 150 روپۍ الله جل شانه دا صرف او صرف دا د غریب د پاره مقرر کړی دي چې د غریب انسان د دې د زیاتو د کجورو یا د غنمو یا د کشمشو د دې چې کم دی هغه د زیات وس چې کم دی هغه نشته دی نو زته د غنمو مطابق هغه 150 روپۍ یا زیات نه زیات 170 روپۍ هغه چې کم دی هغه یو سړی سر راځي. اوس چې صاحب استطاعت دي چې ته په گاډو کې ګرځي ته په بنگلو کې اوسېږي ستا جیدادونه دي نو الله جل شانه ته صاحب نصاب ګرځولې ستا د پر الله جل شانه د غریبانو هغه لوی برخه تاثیر خیدا ته به د غریبانو په هر موړ په هر ساعت په هر لمحه کې باغ خیال ساتي. خو لیکن چې تعالی الله جل شانه دومره ایمان نه دی درکړه دومره بې ایمان ته جوړ کړي نو داغي چې کم دی بل مسلمان نور داغي قصوروار نه دی. اوس عزیزانو دا ریټ مختصر شانتي زه هغه تاسو ته بیانوم. هغه چې کم دی زمونږه شیخ الحدیث حضرت مولانا الیاس ګمن صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه چې کم دی دا ریټونه مقرر کړی دي. نور علاقو کې نور علما مختلف ریټونه هغه مقرر کړی دي خو لیکن دومره فرق پاږي کې نشته 200 روپۍ باندې کې فرق وي. هغه حضرات چې کم دی هغه د غنمو چې کم دی هغه 130 روپۍ هغه فطرانه مقرر کړی ده. د جوارو چې کم دی هغه 460 روپۍ هغه سړی سر چې کم دی هغه مقرر کړی دی او د خجورو چې کم دی هغه 1200 روپۍ او د کشمش چې کم دی هغه 2200 روپۍ چې الله جل شانه اوس د کشمش چې کم دی هغه 2200 روپۍ ریټ مقرر دی نو 2200 روپۍ ریټ دا د صاحب نصاب د پاره شریعت چې کم دی دا ګرځولې دی. اوس چې کم دی کې د خجورو دا ریټ 1200 روپۍ او د جوارو چې کم دی هغه 460 روپۍ نو دا مقدار شریعت چې کم دی هغه ګرځولې دی. اوس چې دی کې خپل ځان د خپل وس مطابق ته بګوري هغه عمره ریټ هغه عمره فطرانه چې کم دی هغه به ورکي بیا فطرانه به چې کم دی سوق ورکي او د چا طرف نه به سوق ادا کوي فطرانه. نو دا یو اهمه مسله د ځان سره یاد ساتي سړی چې کم دی د خپل د ځان بالغ اولاد د طرف نه بنه ادا کوي د خپل ځان د طرف نه او نابالغ اولاد د طرف نه به چې کم دی هغه فطرانه ادا کوي. څومره چې نابالغ اولاد دی پلار دی دغه څومره نابالغ اولاد دی دا غي د طرف نه چې کم دی د خپل ځان د طرف نه به ادا کوي. دا غي بیبي دا غي مور پلار دا غي نور اهل او عیال قرابتداران رشتہ داران هر یو بالغ فرد چې کم دی هغه به د خپل د طرف نه صدقه الفطر ادا کوي. اوس اولاد دی آی کی مجنون دی دیوانه دی نور داسي هغه ته چې کم دی بیماریان لاحق دی داسي مرض او تلاحق ته چې هغه باندې د مجنون لیبل لګي یا چې کم دی هغه ته په معاشره کې لیونی ویلې شي شریعت قانون مطابق هغه لیونی قرار شوی دی نو پلار به د هغه د طرف نشي کم دی هغه فدیه ورکي. بیا په معاشره کې کم بخت خلک او کم ظرف خلک دا سوال کوي چې یاره اولاد نه ګټي بالغ اولاد دوی به د کم طرف نه دا ورکي. نو زه د هغه ته دا ویل غواړم او پورا علما چې کم دی دا وینا ده چې آیا نن سبا په جیب کې دا غټه غټه تختې دا موبایل پرتی دا د کم ځای نه راغلي دي دا دومره کاټن لباس دا دومره خسته غړیانی او دا هر څه پلاسونه چې دا د کم ځای نه راغلي دي دا دومره غټ موبایل لا تخته چې تاسو سره پلاس کې د میاشتې د هفتې ام بي چې دې ته کې دا د کم ځای نه راځي. نو آیا شریعت چې کم دی ستادي ته نه ګوري چې دا به زه چرته نه ورکوم شریعت ستا چرته ته نه ګوري شریعت خپل قانون چې کم دی هغه مقرر کړی دی خپل مقدار چې کم دی هغه مقرر کړی دی نو هر طرف نه وی دی به چې کم دی دا فدیه به دا فطرانه به را پیدا کوي او دا به